فرمائی ما بعد صورت معلوم اول پدی کول چاہے سر و بسم اللہ نازل شو. ہر صورت سر بسم اللہ نازل دا. یو صورت دا سرے چاہے سر بسم اللہ نا نازل شوے صورت التوبہ یہ سر نازل شوے نا دا غضب صورت نہ رہے دا غضب صورت خو تبت یدا ابی لہب و تب دے یہ سر بسم اللہ نشتا اشتاو سر دا رضان خلق قرآن کی کسے کی ارمی بویدہ جی دا غضب صورت دے یو ځای کې یو سړی ولګي زما مخکې قرآن راواس چلے قرآن ورکوخ نو سورہ براءت ورته راواس وي په دې لاس کې ده هغه لاس کې خود نو بیا هغه 500 روپۍ ورکړې ما ورته داسې شي دي وي دا د قرآن شکرانه ده شکرانه بس هم کار دی پیسې دي ګټه د قسم شرعي طریقه ده قرآن دا اللہ کلام دے بے شک پدے قسم خوڑیش سڑے پہ مشرک کیږي نه لیکن آیا صحابہ کرامو دا اللہ پا کلام قسم خوڑ لے جواب بن نہ کی نا نہیں خوڑ دا بدعت پیدا کر دے خلق قسم الفاظ داری واللہ باللہ ثمت اللہ بس سڑے قسم غی واللہ باللہ ثمت اللہ دا کار یادا سے شوے دے یا ندش دا کو عالمان دے ندی خبر نامیان ودس خبر شی عالم بالا خبری کی جگہ حدیث ویلی چاچے حدیث نہیں ویلی امدہ شے وی بس تا خلاف حدیث چے اعمال کے دے وجہ دائی چے دے بیچارہ سے ندی ویلی استادان چے سے کئی ناغی کی داغی استادان چے سے کول ناغی کی نو برازہ دا سی بس دا تسلسل لکھ اڑیل وی ظلم دے دا اللہ کتاب دا قسمون دا پارا نہ دے دا دا لستو کتاب دے دا دا عقیدے کتاب دے دا دا عمل کتاب دے بائے زنانہ دا سکری چانا خپشی نو قرآن اور پسے ڈوئی دا قرآن بھی زیتی سے لگے دا راتے چا ڈبے وطال درزی قرآن بس کھولے کار جو گڑ دے داخل چا اللہ چالا دنیا کے پمخ سپیڑ نور گئی کنی کار بڑے خراب ہے ہر چالا بے پینزشپک سے پیڑے ورکڑے ہوئے ایسا کہہ دو تو دیرہ پارا روز دا آخرت قرآن چا پسے مڈ بوئے او قرآن ناوے سرد اڑو کتاب ہم نہ دے یو زنانا چا دا کور نا رخصتی کی نو خلقوی زمون کور کے دا برخوا تا خود اللہ کتاب دے ستا اسی برخوا جیب نو لے 200 روپے ورکا بس قرآن داغه برخه کې چول اب باندې داسې بی دینه یله قرآن نه ورځي چې مل شي هغه مردار شي هغه سره قرآن کټ کې کیږي دی بچ کی د په دې کتاب ایمانو چې ونه راغسته ولنه داسې زونه مخه وي او ګناه ده ډېر خلک داسې کوي خاص کر دا ډرامې ګوري دا زنانه دا پنجابیان او سندیان دی قرآن مجید برا زوڑن کړي دا غیلان دے زرانہ بوزی راولی دا ټول بدعات تی دا رسومات تی دے نزانو ساتے گناہ دے قرآن دا سی کتاب نے یہ طور تک کسوڑا واچے پخوالتے ہو بندر آگلے و نماتے اس تاک قرآن تو کسوڑا نہیں نمارتے ہم قرآن کو دونا دا وہ تا یخی اس کالیو سر کال کے وزل راہ لے توڑے تے ہو سنڈے مونږ قرآن د دوړې نه سنډو زمونږ قرآن الحمدلله روح کولوي داسې وخت نه وي چې زمونږ قرآن ته مراجعه نه وي والحمدلله علی ذلک قرآن د تړلو کتاب نه دی دا غټه کڅوړه به ولګتلي دا سره بره کال کې یو ځل راخلي ښکلول د دې عزت او احترام نه دی د دې عزت او احترام د دې زده کول په دې عقیده ساتل او په دې عمل کول بعض خلقوں کے دا رواج دے چاہیے وہی قرآن دے کے خود کنا نشاتا کے بل سو کینی نہ بن کینی قرآن بھئی اور سرخ قرآن تدا سے شاکول گناہ نہ دے نہ پختنوں بنی زبانی گناہ دے اللہ اور رسول دا عزت نہ رکھو لے کہ قرآن لان دے پروتے یو سڑے پاس دے نو پختانہ ہو دے تو گناہ ہوئی ماتے چاہوئے نے میں تاسو چرتا کہ باران کے گوٹے تا خط لیے کہ نہ خیجے ہاں نہ خیجے
قرآن مجیدونه ټول د کوټې نه وباسئ که نه. دا عزت او احترام دا د پښتنو دی. قرآن او حدیث کې دا څه شی نشته. ډېر داسې اشیاء چې قرآن حدیث کې هغې ته ادب نه وي. مثلا قبلې ته خپې کم که خپې نه کم، قرآن او حدیث کې دې باب کې هېڅ نشته. پښتانه یې د ادب وایي. مونږ ورسره هم برداشت کوو، مونږ وایو دا سمت ښه دی، خو چې کله وګورو چې دې قبلې ته پوزه سوڼوي که نه، نو سړی وایي چې شونډ کې مې ورې دولته ورکړه. قبلې ته پوزه سوڼول، دې طرف ته توکاڼې توکل او نسواري چې ترت ترت کوي کم، دا ټول ګناه دی. دې نه منع کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم. کم چې ادب دی ورته نه دی معلوم، او کم چې څه شی نه دی ورته معلوم دی. د پښتنو ځان له خپل څه فیلینګز دي او خپل څیزونه دي، خو بهر کیف دا شرعي آداب نه دي. قرآن او حدیث کې دا نشته. خو دې دا مطلب ہے خلکو مخکې دا کار شروع کړه چې بیا یې د والو غل نه معلوم. دا کوه ما، خو ځان پرې پوهه کړه چې دا څه ادب مدب نه دی. دې خوا د کټ خپې شوې، دې خوا یې خپې شوې، دې خوا خپې شوې، هېڅ فرق نه ورځي. یو سړی چې بیماري خپې نه شي غونډولی او دی مونځ کوي، کوم خوا خپې کوي؟ نورخاته ته خپې کوي که نه؟ نورخاته ته خپې کوي او شا به ګرځوي که نه؟ قبلې ته به خپېږي که نه؟ قبلې ته به خپېږي، مونځ به کوي. بس دا ادب او بې ادبي دا د بر صغیر پاک و هند کې ده، بار دا شی نشته. دا ډېر شي سوزني دا مقامي طور خلک دین ګڼي، نور دین سره دې څه واسطه نشته. د دې هینډل کول احتیاط سره کوئ، احتیاط سره دا قسمه خبرې کوئ، او ضرورت یې نشته. خو خلقو ته ښایي دا شرعي ادب نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. دیتا حروف مقطعات ہوئی. میم قاف تے عین الف اگدت تے مقطعات. مقطعات ہوئی دا قطع، قطع ویلیشی، ٹکڑے ٹکڑے ویلیشی. الف جدا ویلیشی، لام جدا ویلیشی اور میم جدا ویلیشی. دا علم نہ دے، الف لام میم. دا سے الف لام را براشی، کاف ہا یا عین صاد طا ہا یاسین حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون. دا قسمہ دے دوئی حروف مقطعات. تدین عرب واقف ہوا، عرب دا پیجندل پدے پویدل. قرآن مجید کے دا ایسا شے نشترے جپاگے عرب نہ پویدل. بولے قرآن اول اصلاح د عربو کوي او هغې نه د رستو خلکو کوي. په دې نقطه ځان پوهېږئ. په دې وجه دې باب کې مونږ څه شی نه تسلیمو چې جی دې دا معنی دا ده، الف منې الله، لام منې جبریل او میم منې محمد. ګپې شپې مه لګوئ. د دې معنی هېڅ چاله نه ورځي، د دې معنی هېڅ چاله نه ورځي، نه دې نه څوک خبر دی. لکل کتاب سر وسر القرآن، او دا قرآن سر څه شی دی؟ ابتدا د سورتونو چې ته مقطعات وایي. بعض خلقو خیال لای چې ګنې دا بې معنی دي، نو ګنې بې فایدې دي. بې فایدې نه دي، د دې مقصد جدا دی. د دې مقصد دا دی چې دا قرآن مونږ د دغه شانتې حرفونو نه ویل دی. کله الف لام میم، کله الف لام را، کله سواد، کله قاف، کله نون، کله یاسین، کله طه. دغه شان حرفونه دي. که دا د الله کلام نه نو تاسو دغه شان کلام جوړ کړئ. دا تحدي دپاره دا چیلنج دی. او دا د عربو د خطبو طریقه وه چې کله به هغې خطبه ویله نو مخکې به یې دوه درې جملې داسې ویلې چې هغه به حروف مقطعات. دا تقریبا هر ژبه کې، خو هغې چې څوک خپل ثقافت پېژني. دا کم خلک چې ټپې وایي، ټپې چېرته بهر تللی یې ګډې بیزې هم سرولې دي. دا خلک وکړي که نه، ګډې بیزې یو سره یې چېرته زمیندارۍ ته لاړ شي نو سړی په غوږ باندې لاس کېږي 1000 وایي. دا 1000 څه شی دی؟ ما هو
دا هر ژبه کې داسې یو څیز وي چې هغه یا خلک ځان ته متوجه کوي او یا دا مطلب وي چې زه ته نرشه داسې جوړ کړه. دا د ادب یو قسم دی. دا حروف مقطعات چې مونږ ګورو که نه نو دې کې ګوره تکرار دی. لکه الف لام میم کې الف دی لام دی میم دی، نو الف لام را کې الف او لام شریک شو خو د میم په ځای پکې ری راله. کله به الف لام میم صادی مختلفي د دې نه چې کله مونږ دا ډبلنګ لري کو که نه ډبلنګ یا تربلنګ نو دا به جوړ شي نون سواد ہے کاف یہ میم قاف الف توی عین لام ہے سندره الفاظ بشي. نسو دا د آسان شي نون سواد نس دا برغلی کا نون سواد نسو نون سواد زر نس سواد پیسو نسو. حکیمن نسو منے بیان دے، حکیمن منے دیو حکیم ذات. قاطعن قاف الف توی عین دا فیصلہ کن ذات. لہو سرن داغا پدے کے سراز دے. نسو حکیم قاطع لہو سرن دا الفاظ بشی. نون سواد ہے کاف یہ میم قاف الف توی عین لام ہے سندرے سوشو ولس ولس دے کہ سوارلس تھی سوارلس. نسو حکیم قاطع لہو سرن دے کہ منگا عقیدہ مخبلا خولخ چې دا بیان دے داغ فیصلہ کن ذات چې حکیم دے و داغ پدے کے سراز دے آگے راز نمونگ نہیں واقف. دا عبارت چکم ماوے دا لوسی لگل ہے تفسیر روح المانی. نسو حکیم قاطع لہو سرن خو خلق خوروانے گئی گنا. روافظ ہوئی صراط علی حق نمسکہ دا عبارت داغی اڑول راڑول دے چلار دا علی حق دا مونگ آغا نیولے دا نولے مونگا نا نیولے سا مونگا ہم دا سیدنا علی پیروکار یو دا آغا منن کیو آغا دا رسول اللہ علیہ وسلم دا ترزوی گنو دا آغا زمے گنو دا سیدہ فاطمہ خاون دے گنو دا آغا دا احترام قائل یو خدا تے جسر وین دا سے دا کفر پا بنیاد باندھوے تا پہ نور صحابہ در کے زکت آتا منگا وایو طرق سمعکا النصیحتا دام دک الفاظ دی. طرق سمعکا النصیحتا خپل غوگ دے نصیحت تا تکے گا. صحابوں کے دا قسم کارو نمکو صحابہ ٹول دا اسمان دا دینی اسمان ستوری دی ادا ٹول ہدایت باندھ روان دی. اجتہادی اخطاء چکم دے اغم داغی ہدایت دے تو بار کیف دے معنی نہیں دا دے یو کم دیر شو 29 صورتونوں پہ ابتدا کی دا دی 29 صورتونوں پہ ابتدا کے حروف مقطعات دی اور دے تعداد چکم دے بغیر دا تکرار نسوار لستے. نسو حکیم قاطع لہو سرن اچاویل صراط علی الحق نمسکو منگم وائیو ٹھیک تھا خطبہ بدنیتیں لگیا ایک نزدیک منگتا دا دو خبری کو یو دا چھ طرق سمعکا النصیحہ اور دویم دا چھ صح طریقہ کا مع سنت دیکھیں ماغ الفاظ دی صح طریقہ کا مع سنت خپل لار چکم دا سنت مطابق دا ٹول سزنا سیدہ لوسلی گلی علماء ډېر ښه اقوال لیکي دې سره یاد شي دا یو موزون کلام یا یو شعر دا ښه یادېږي په مقابله د عام متن کې دغه فایده دغه په فایده خو مونږ پوه شو چې دا حروف مقطعات نه دا قرآن جوړ شوی دی دا الله کلام هغه هم دغه حروف دي کوم چې قرآن مجید دلته استعمال کړي دي الفاظ نو که دا د الله کلام نه وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلامي تو بیا خو بار سو دے پا جوڑولو قادری حال لائے چھ قرآن دلتا و چیلنج ورکی چین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتو بسورت من مثل نشے جوڑو لے. ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک الکتاب ذالک اس میں اشارہ لرے دا پار استعمالی نزدے دا پارا وہ حاضا حاضی ہی رازی گا نا الکتاب خو نزدے نو قرآن سنگ نزدے اشارہ ہوئی تیتا عظمت شان دا پارا ہوئی
دې دا معنا چې دا یو کتاب دی، دا یو عظیم الشان کتاب دی. دا اشاره چې دی بدل شوه د هذا په ځای ذالک شو، د دې تبدیلی دغه فایده ده. ذالک الکتاب، دا لوی شان والا کتاب دی، داړو کې کتاب مه ګڼه. تا ویلو چې دا به قرآن راته نو څنګه به راته، جبریل به څنګه راته، ملائک به هغه سره څومره ډېر وو، په رسول الله وسلم به د هغې څومره اثر و، او که رسول الله وسلم به په اوښه سور و د هغې اوښه باندې به څومره اثر و. دا عظیم کتاب دی. چا چې دا سینې پورې لګوی دی، عمل یې کړی دی، هغه جاویدان شوي دي، هغه زنده باد دي. او چا چې دې نه انکار کړی دی، ابو لهب دی، ابو جهل دی، عبدالله ابن ابی دی، هغه 0.0.0 هغه اسفل سافلین ته تللی. عظیم کتاب دی. ذالک الکتاب، دا لوی شان والا کتاب دی، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. دې یو معنی خدا کی شک نشته دی په دې کې. نو په دې بیا خلک اعتراض کوي، دا معنی غلطه نه، صحیح ده. لا ریب فیہ من رب العالمین کا دوستو راضی قرآن مجید کا. قرآن دا اللہ کتاب ہے، هیڅ قسمه شک نشته دی په دې کې. خلک کوي نو کوي ونه، او دا الله خبره. قرآن خدا نفی نه کوي چې خلک پکې شک نه کوي. قرآن وایي په دې کتاب کې شک نشته. اوس خلک یا د کفر د وجې پکې شکوک پیدا کوي، یا د بے علمۍ د وجې پیدا کوي، نو قرآن خدا هغې نفي نه کوي. کتاب کې شک نشته، او د یو سړي ذهن کې شک راغی جدا خبر. دا معنی صحیح ده، غلطه نه. زمونږ دا معنی خوښه نه ده، نور څه وجه نشته دی، خو غلطه نه ده، دا صحیح معنی ده، ټیک معنی. موږ وایو لا ریب فیه، دا د لا ترتابو فیه په معنی ده. لا ریب فیه دې کې شک مه کوئ. داسې قسمه نفي چې کوي که نه، دا او کدي د نهي نه، دې کې زیات تاکید دی. لکه دې سورۃ البقرہ کې به تاسو رستو وایئ فمن فرد فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. چا چې په ځان باندې حج فرض کړه، حج په روزو کې نه به دا درې کارونه نه کوي، نه دی کوي هغه درې کارونه، رفث به نه کوي، فسوق به نه کوي، او جدال به نه کوي. دلته هم دغه معنی وایي لا ریب فیه، شک مه کوئ په ده کې، لا ترتابو فیه. خلک کوي پکې کوي به. د دې مخاطب څوک شو دې وخت کې؟ صورت مدني دی که نه، چې دا قرآن صورت نازلېده نو مدینه منوره کې څوک وو؟ مدینه منوره کې اول صحابه کرامو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري، بیا یهود دی او بیا نصارا دي، ورسره منافقین دي. شک دی کې چا کړی دی؟ شک دی کې صحابه کرامو نه دی کړی. شک په دی کې یهود او نصارا وکړی دی، او د هغې وجه څه شی دی؟ پر موږ ویلي حسدا من عند انفسهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د تره زامنو کې رال تربورې وخ، د تربورورۍ د وجې هغې د هغه د نبوت نه انکار وکړ. حسد دومره ناکاره څیز دی. موږ ته کله کله خلک وي پلانې دا چل کوي، نو موږ د حسد څه علاج دی؟ حسد خو خلک بیمانه کې په صحیح نبي خلک ایمان نه راوړي، ته پکې مونږ شمېرې. ځان په دې پوهه کې چې حسد ډېر ناکاره څیز دی. چا چې تا سره حسد شروع کړه، هغه پیغمبر نه مني، نو تا پکې څه ومني؟ په دې حزونه وخت مه خرابوئ ځان له. داسې قسمه خبرې په یو غوږ اورئ، په بل یې وباسئ. د دې جواب مواب ضرورت نه. د ټرکونو باندې پخوا یو شعر لیکلو، وزن یې ښه نه وي، خو بس بار کې ښه شعر کلام ښه. دشمن حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ دیا کیا بجھے جیسے روشن خدا کرے. وزن مزن یې نشته، لیکن کلام خو ښه کلام دی. یعنی کومه ډیوا چې الله بلئ، اب څوک مړه کړي لګیا وایي خلک، پونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. تعالی چې الله څه درکړي او تر کومې هغه غواړي، هغه نه څوک نشي اخیستی. نو که څوک غاپي او که چغې وایي او که بدنامې لګوي ونه، د دې څیزونو جواب دا دی چې جواب یې مه کوه. دا نه چې جواب یې چاله ورځي، نه جواب یې ورځي بحمد الله،
لیکن د داسې خبرو جواب نه کول جواب دی د اهل نه جواب وکړي. ذالک الکتاب دا لوی شان والا کتاب دی لا ریب فیه شک نشته په دې کې دا بے شک او بے شبهه کتاب دی که یهود او نصارا شکونه کوي نو کوي نو. هدل للمتقین هدل معنی که یو معنی پنګ پر ویل او اخري مقصود تر رسول هدل للمتقین مقصود تر رسون کړي د متقیانو. یو سړي چې شرک پریخي نه د قران نه فائدہ واخلي یو سړی چې بدعات پریخي نه د قرآن نه فایده واخلي یو سړی چې کبایر او صغایر پری د قرآن نه فایده واخلي. خو که یو سړی شرک هم کوي او خیال چې د قرآن نه فایده والم ای خیال است و محال است و جنون دا لیونتوب دی. قرآن غوندې پاک کتاب هغه د رهنمایي باعث الګي جوړیږي سړی ورته ځان تیار کړي ګنده عقاید پرېږدي ګنده اعمال پرېږدي زړه ورته پاک کی. تزکیه نفس نه بغیر دانی کیږي. د یو سړي په زړه کې د مال لالچ دی دته قرآن فایده نشي ورکولی. د یو سړي په زړه کې د جاه لالچ دی چې ما ته مرتبه ملو شي زما د نوم واغستی شي زما د شهرت شي دی که 200 ځله قرآن وایي هېڅ فایده نه ملوي. د قرآن دپاره عجز انکساري عاجزي دا ضروري دی. زړه پاکول د ګندونو نه آلایشونو نه پاک کا د الله رضا مقصد کا ځان خور فرض کا چې زه بالکل خور یم او الله ته جاړه چې روا زما د محنت کې ته ثمره واچې او ربا زما دا محنت ته خپل دربار کې قبول کړي بیا ورته مقصود ته رسي. دا بنیادی خبره. هدل للمتقین متقی چاته وایي نو زمونږ زمانه کې هم متقی هغه چاته وي چې هغه نیمې نیمې پنډی ښکاري ګیرې ډېره غټوي په سر باندې خاص قسم پټکې والی تسبیح ورسره وي کونټۍ ورسره وي دا خو د تقوا لباس دی صرف پوسته کې دی خو دننه پکې څه دي هغه له هغې پته لګي چې هغه خولې مبارکې نه سره وباسي بیا پته ولګي کان نه هو اسړی وی زه ډېر امامې والا مې ولیدي تو پټکې په سر یې اب اوس یو لګیا چې تاسو جی پټکې نه په سر دی مې څه په سر کو ضرورت خو رواج د عربو ابو لهب دی ابو جهل دی او پټکي په سرول د سن سټوک دپاره یعنې خپل سټ به د انور نه بچ ګو اوس هم وایي خلک دا دوبۍ والا چې کوم شی په سر یي اته په سرولی شي داسې ستا ملک نه په سر یي د هغې د انور د تیزی د وجې کوي خو چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړل په دې وجه دې ته اوس څه وایي کم سنت سنت عادیه یو سنن هدایي یو سنن عادیه. که یو بني آدم په دې نیت باندې وکړي چې زما نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړي دي نو انشاءالله الله ودله اجر ورکړي. خدا مقصود خو نه دا خو سنن هدا کې نه دي. دا جهل یو زمانه تېره شوې د تاسو ډېر ښه وخت کې راغلی هغه جهل زمانه تاسو لیدلی وو که جومات کې حسین صاحب ته پته ده د دې جومات کې و هغه شی کوټو کې مو یو ښه شی و پروت و هلته امام استاد به بار دغه شان ټوپی کې ګرځېدو چې راوی وی دا شی په سر که چې په سر بیا که ښه بوی بدېدو یعنې پټکې ضروري دی ضروري دی یوازې امام دپاره که د هر مونځ ګزار دپاره بس امام یې په هغې باندې پابند کړو د هغې ګڼې فایدې وې مړي به یې هم پکې کوزول قبرونو ته دا څه دي آخر شیخ القرآن رحمه الله حج لته په دې جهانګیري کې مازدیګر مونځ کېده دغلته کې سټیشن و مازدیګر مونځ ته مخکې یا خو ډېر ګپي و د شا نه یو شیخ لړ نو خپل پټکې په سر کې د هغه په سر یې کېښود هغه چې مونځ وکړه او سلام یې وکړ زه بس روان شو سړی ورته منډي استاد زما پټکې نه وایي بیماره وتا راکړ اوس هغه ورسره وتا یې خو ما خو نه وغوښت دا داسې خلک پردی پټکې را په سر که نه بس زما شه که نه هغه مطلب دا چې دا د مونځ دپاره ګنده اهم څیز ده دې خلکو خله اوس ورو ورو پرېښود پټکې څومره پکار دی دومره ګزه پکار دی
مونږه د پټکی د استحباب منکر نه یو، قائل یو. خدام خلکو ته وایو چې هر چیز په خپله مرتبه کې ساتل پکار دی. هر هغه چیز چې هغه مستحبي او خلک هغه وجوب ته ورسوي د هغې نه بدعت جوړېږي. مولا علی قاری انما الاعمال بالنیات پس لاندې دا لیکلي دي چې هر هغه عمل چې هغه مستحب قدر دی او خلک هغې سره رویه داسې شروع کړي چې هغه وجوب ته ورسېږي، هغې ته بدعت ویلی شي، هغه واجب الترک. وجه دغه ده، زه په دې وجه نه پسروم، زه تنګېږم، بلکې زه خپله کور کار کوم نو زما په سر ټوپی نه وي. ما په جومات کې هم ټوپی نه پسروله. خدا صاحب دی دلته چې ناست دی، دی ماته وي چې ستا یو ویډیو خلکو کوت مې وایي چې دا څنګه شیخ الحدیث دی په سرتوره باندې حدیث دی. پوه شوې چې ګوره جي حدیث ښي په سر یې ټوپی نشته، څه به کوې دی جاهلانو سره به څه کوې. اوس ډېر تکلیف وي، ما ته اوس دومره تکلیف دی چې زه دا ټوپی مې لرې کړی سر. دا د هر انسان ځان له مسله ده. سر عورت نه دی د نارینه، د ښځې سر عورت دی. د نارینه سر خو که ښکاره شي فرق نه غورځي. بار کیف تقوا دې ته نه وایي. المتقی من سلک سبیل المصطفیٰ ونبذ الدنیا وراء القفا واجتنب الحرام والجفا. دا امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ د متقی تعریف کړی دی. المتقی من سلک سبیل المصطفیٰ، متقی هغه دی چې هغه د سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم پلار روان دی، د سنن هدا اتباع کوي. ونبذ الدنیا وراء القفا، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف کې د هغه په مخالفت کې ټوله دنیا غورځولې ده. که هر څوک لګیا یې د سنت نه اړوي د پروا نه وي، زما نبي چې څه کړي وي دغه کافي دی. وجتنب الحرام والجفا، د حرام نم ځان ساتي او د الله سره د بے وفایۍ نم ځان ساتي. وکلف نفسه الاخلاص والوفا، او خپل ځان مکلف کی الله سره او مخلوق سره د اخلاص او د وفادارۍ. دا متقی دی، دا اوصاف ځان کې پیدا کړي. د دې آیت لاندې امام رازی دا لیکلي دي، دا د متقینو صفات دي. او قرآن کې خو بے شمیره صفات دي. قرآن د متقینو اوصاف دلته کې پنځه ذکر کوي، او دا د متقینو اوصاف دي. نور بم راځي هغه لیکي ځان سره بیا. هدن مقصود ته رسونکی دی، للمتقین د پاره د متقیانو. ګوره ډېر شی خلک یې د قرآن خدمت کی. یو سړی دی هغه ته وایي مفکر قرآن، علامه پرویز مفکر قرآن، دا نوم دی د هغه کتابونو باندې لیکلي. په قرآن ډېر ځان کړولی، مختلف تفاسیر، 5-6 تفاسیر لیکلي، څه په یو ترتیب، څه په بل ترتیب، څه په بل ترتیب. خو ټولو کې څه ثابتوي؟ په ټولو کې دا ثابتوي چې د آخرت نه مراد سبانۍ روز ده. په ټولو کې دا ثابتوي چې معجزه نشته دی، دا الله د خپل عادت خلاف نه دی. په ټولو کې به دا ثابتوي چې عیسی علیه السلام بې پلار نشي پیدا کېدی. په ټولو کې به دا ثابتوي چې سوال نه پیدا کېږي چې عیسی علیه السلام بره لاړ شي. دا د دین کم خدمت دی؟ دا قرآن دی. هسې ډېر شي خلک یي، لیکن دا خلک د قرآن مجید نه څه فایده نشي اخیستی. ډېر شي خلک یي چې هغه د قرآن مجید نه شرکیات ثابتوي، دا د بدعات به ثابتوي، دی د قرآن نه فایده نشي اخیستی. خپل زړه د شرک نه اول پاک کا، بغض نه پاک کا، تعصب نه پاک کا، دشمنۍ نه پاک کا. او داسې صفتونه چې هغه زړه کې راځي ګنده ګنده، مخلوق نه تمه، دا بالکل لرې کړه زړه نه. او هغه صفات پیدا کا چې هغه د انسان اخلاص سره متعلقي. الله باندې پوره اعتماد کوه، ځان الله ته سپاره، توکل په الله باندې کوه. زړه کې الله نه یریږه، ته بیا ګوره چې څه کېږي، ستا خوله کې څومره اثر وي. قرآن نه فایدې لپاره دا ضروري ده. متقین د دې مصدر راځي وقایقي وقایتن.
وقایا پښتانه ورته قایه وایي، قایه وایي د لرکړی ګتې ته دا څه وایي؟ قایه. دا ورته ولې قایه وایي؟ په دې باندې کتاب محفوظ شي. تقوا منې ځان بچ کول د څه شي نه؟ د هر هغې څیز نه چې باندې الله ناراض شي. په لنډه مختصر خبره ده، کم څیز چې د الله د ناراضتیا باعث دی ځان د هغې نه بچ کول، دې ته تقوا وایي. دا د اوږدو تسبو نوم نه دی، د اوږد کمیس نوم هم نه دی. دا نوم د دې دی چې انسان ځان د الله د یېرې نه، د هغه د خطاګانو او جرایمو نه ځان وساتي. سفیان به ویل که نه تقوا صحیح هغه ځای کې د الله نه ویني کوم ځای چې هغه ناراض شي. لنډه خبره ده، کوم ځای ورتلو باندې چې ستا الله ناراض دی، هلته کې تا الله ولیدی نو مطلب دا دی چې ته متقي نه. بس خپل حساب کتاب ځان سره وکړې. الذین یؤمنون بالغیب، متقیان څوک دي؟ دا کسان دی یؤمنون، ایمان شرعي څه شی دی؟ ایمان لغوي څه دی؟ ایمان لغت کې تصدیق ته وایي، عربی کې ایمان دی ته وایي چې د رسول په اهتمام او د هغه په اعتماد باندې ته هغه څیزونه تسلیم کې کوم چې تا ته په نظر نه راځي. چا څه وایي تسلیم ته ایمان وایي، شرعي ایمان دغه دی. تصدیق نه سوا کېږي او نه کمیږي، البته ایمان کمیږي او سوا کېږي. امام حنیف رحمه الله ته نسبت کېږي د خبرې چې هغه ایمان نه کمیږي نه زیاتېږي. دا بحثونو کې وایه تاسو، بیا وایي دا تنازع لفظي ده که نه. څه مطلب؟ دا موږ داسې ویلی شو چې یو هغه بنیادي ایمان دی چې د تصدیق یا خو نه کمیږي نه زیاتېږي، لیکن یو د هغې ثمرات وي. نو قرآن مجید چې کوم ځای کې یزیدهم ایمانا ایمانایي، د هغې مطلب دا دی چې دا ثمرات د هغې کمیږي زیاتېږي. په دې کې بهترین تعویل د محدثینو دی، ایمان بذات خود هم کمیږي سوا کېږي. څه مطلب؟ بالفرض یو سړي ته ایمان بالله اویخ وسره نور ایمانیات او تفصیل نو، نو سبا چې په ملائکو د ایمان خبره راشي بنیادی ایمان کې د اضافه شو کنه، نو په دغه لحاظ خو سوا کېږي. ټول ایمانیات خو یو ځای نه دي ذکر. نو بار کې دا نزاع لفظي ده، دې کې جګړه مه کوئ. امام حنیف رحمه الله سے بدنامه ویمه، دا مقصد هغه تصدیق دی چې تصدیق کې کمی زیاتې نه راځي، لیکن یو د ایمان ذرائع دي، د هغې وسایل دي، پای کې کمی زیاتې راځي. په دې طریقه باندې به تطبیق وشي. غیب څه ته وایي؟ غیب هر هغه څیز دی چې هغه انسان په خپلو حواسو نشي معلومولی، لیکن د رسول په اعتماد هغه ومني. لکه موږ ملائک نه دي لیدلي، موږ تقدیر نه یې لیدلی، موږ شیطان نه وینو. په غیب کې الله داخل دی که نه؟ نه دی داخل. دا غلطي مه کوئ. دا الله صفات دومره عام دي چې الله غیب نه دی پاتې. کوم مفسرین چې دا معنی کوي درست نه کوي. غیب نور اشیاء دي دا الله نه علاوه چې هغه مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اعتماد باندې تسلیمو. نعیم قبر او عذاب قبر دا څوک نشي لیدلی، لیکن زمونږ په هغې ایمان دی چې قبر کې عذاب او نعمت دواړه شته. قرآن فرمایلی دی یرسل علیکم حفظا، الله پتا سو باندې حفاظتی ملائک مقرر کړي دي. بیشک زمونږ اعمال لیکي هم کرامن کاتبین هم شته دي، 400 ملائک کم سے کم مرکز سره شته، لیکن مونږ نه وینو هغه. خو الله فرمایلی دی نو مونږ ځکه وایو چې او ملائک شته دي. خلق څه وایي؟ اندادون د اعتماد. قرآن څه وایي؟ قرآن خپل جامد تقلید ښیي. نو ګپې مه لګوه چې تا د الله په وینا یو خبره ومنله، دې تقلید وایي که دې ایمان وایي؟ میلو خو څه کوې بس. نو تقلید کوه، څوک دا ته وایي چې مه کوه، غلط استدلال خو مه کوه. اندادون اعتماد دیته نه وایي په الله چې تا اعتماد وکړه ایمان دی ولره، دا اندادون دی. ته په مخلوق او په خالق کې په فرق نه پوهېږه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتماد چې کله موږ یو سیز تسلیم کو،
مونږ ته نه ښکاري دا ایمان بالغیب دی. دې ته مفعول ماهو ہے کہ مفعول له ورته وي. الذین یؤمنون بالغیب، کسان چې هغه ایمان لري بالغیب. بالغیب څه معنا؟ حال کونهم فی الغیب، حال کونهم فی الغیب. کسان چې ایمان لري بالغیب په حالت د نه لیدلو کې. دا صفت د مؤمن چې الله ویلي دي ملائک شته دی وی او جشته، الله وی قیامت سره دی وی او جشته، نعیم قبر او عذاب قبر شته دی وی او جشته. دې ته ایمان بالغیب وي. په غیب باندې نه، حال کونه بالغیب، په داسې حال کې چې دی په غیب کې. ویقیمون الصلاة، اهتمام کوي د مانځو. ایمان بالغیب یو شو، اقامت الصلاة دوا. قرآن او حدیث کې څومره چې راځي نه اقامت الصلاة راځي. د مانځه اهتمام چې کوي بني آدم کنه نو بیا اهتمام پیژندلم پکاري. اهتمام د پاره لومړی شرط دا دی چې سړی خپلې جامې پاکې ساتي. که زنانه نو خپلې جامې پاکې وساتي، صاف ستھرا وساتي. که نه زنانه داسي چې سره ماشومانی یا نور جسمانی تکالیف ورته وي، نو پکار دی چې د هغې یو جوړه پاکه پرته وي مصلې خوا کې، او چې کله د مونځ ټایم کېږي چې پاکې جامې استعمالوي. دا اهتمام دی، دا ضروري ده. مثلا جمع راځي، اوس خو را روان دی، اوس خلک کمې جامې اخلي؟ ګرمې که نرمې؟ نرمې اخلي. وړي ته ولا میاشتې شته دی، لیکن دا اهتمام دی د هغې. جمع چې راځي نو بیا جرابې ګوري، کوټونه ګوري، دا ولې اهتمام کوي. دا او د مانځه چې څوک اهتمام کوي نو اولین شرط دا دی چې هغه ځان له یو جوړه د مانځه دپاره ساتي. دا ضروري ده. نو بیا د هغې دپاره بل اهتمام دا وي چې کله بانګ وویلی شي نو چې اودس وکړي. بانګ سره دی اودس کوي. زنانو له دا چل نه وري، زنانه د ماسپښین لمونځ د مازدیګر په ټایم کې کوي، او د مازدیګر هغه په داسې ټایم کې کوي چې نور پرې وځي. نو دا یو ونه شو. د دې بانه صحیح جي مونږ تنور اچو که تنور اچوي دا اودس سر خوړلی د مخکې وکړه چې تنور دې واچو، تا 2 تنوره یا 3 تنوره ډوډۍ پخې کړې، ته به څنګه اودس کوې؟ اوس چې د انسان وجود سړېږي نو په هغې باندې 1.5 2 غنټې ولګي. نو دا اودس خو مخکې هم کېدی شي. تنور نه مخکې اودس وکړه، نو ته چې هغې نه فارغ شي نو بس بیا مونځ به کولی شي. خو زنانه یو مستقل دین دی. دې ته عجیبه عجیبه خبرې خلک ښیي. دې په خپله هم جوړوي. دې کې ډېر شي ملخان یې پېشمېره ملخي پکې بس څه وایي د ځانه. یو زنانه ویل چې تر کومې جومات کې سړو مونځ نه یي کړی که نه، ښځې به مونځ نه کوي. دا صاحبانو ته مسله ښودلی، دا مسله نه ده، ګپ چاره کولی. ټایم چې داخل شه د مونځ کوه، بس اسانتیا دغې کې ده. بانګ چې دی واورېد نو مونځ کوه، او بانګ چې اورې نو خبرې مه کوه که نه. تاسو هم دا خوی خپل کې، او پرون بله نم شکایت راغلی چې دا زنانه د بانګ جواب نه ورکوي. د بانګ جواب ورکوي. د بانګ جواب دا دی چې د هر امام مؤذن چې څه وایي هغه شانتې وایه. بس الله اکبر الله اکبر جواب کې وایه الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله په جواب کې وایه اشهد ان لا اله الا الله. او دا اشهد ان محمد رسول الله په جواب کې وایه اشهد ان محمد رسول الله. ګوتې مخ کولوه. ها بعضې خلک ګوتې ښکل کې بیا سترګو له اوسي، بیا څه وایي صدقت یا رسول الله. دا څه وایي؟ دا جي بیا سړی ړندېږي نه. پوه شوې؟ دا ښه شی دی ورته ښولی. د سیده خدیجه خپلوان دی، د رسول الله وسلم رشته دار دی، او ډېر په قدیم مسلمانانو کې دی او قدیم مهاجرینو کې دی. عبدالله ابن ام مکتوم هغه اعما و، سترګې نه وې، د هغې ته نه و معلومه که دا حکم رستو راغی.
بې شمېره خلق دا سره چې د هغې سترګې ړندې دي، خو د هغې طریقه خو دا نه وه، د هغې طریقه علاج وي، دا دروغ وي خلک. غزوه خیبر کې صحابه کرامو محاصرې نه وروسته ډېر شی حملې وکړې، کامیابي نه راتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سبا به زه یو بنده له جنډه ورکوم او الله به د هغه په لاس باندې خیبر فتح کوي. دا صحیح حدیث دی. ناصبیان راځي دا حدیث موضوع ده دی، بلکې یو مصیبت نه دی، یو خوا روافض دي بل خوا نواصب دي. ولې د علي رضی الله عنه کمال پکې ولې بیانوي؟ ولې صحابي نه دی؟ کته ټیپر مولا ښکاري، عجیبه خلک دی، بس اوس شیطاني کوي نو. چې سار شنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل این علی، نو صحابه کرامو فرمایل یا رسول الله دا خو سترګې خوږي، دا کار به ونه کړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی راولې چې راوستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بسقه فی عینه، د هغه سترګو کې توکاڼ وتوکل، الله هغه صحت ورک. اوس هر یو پیر دا وایي چې زما دوکانو کې شفا ده، چاله ماشومانو کې خوله کې توکاڼې توکي، چاله په سترګو توکي. لکه ته پیغمبر یې، که ته پیغمبر یې دی کې دی ښه اتباع کوي، ته که دی کې دا قرقره اوچتېږي. چې نورو څیزونو کې اتباع کوي چې موږ خو پیغمبران نه یو، دلته پیغمبر شو سب. داسې شیطانان دي چې کوم ځای کې ادم مرتبه اوچتېږي که نه، نو دی به هلته د پیغمبر اتباع کوي. دی کې د پیغمبر اتباع نشته، دا خصوصیت دی. د هغه توکاڼو کې الله شفا اچولی ده. ستا توکاڼو کې شفا نشته، ستا توکاڼې د چا به خوښي د چا به نه وي. دا د پښتنو رواج ده. سنت طریقه خدا چې تا ته پتو لګي چې د فلان کی نظر لګېدلی، هغه ته وایي چاردام وکړه. هغه چاردام وکړي او به جمع کړه، جمع به یې کې راوړې یا مطبوب باندې به داسې طرف کې اګي ټیک وشي. هندوانو طریقې آتش پرستو شرعي علاج ورته ما خو دغه شرعي علاج دی، خو ته پښتنو ته وایې ستا نظر لګېدی لکه اودس وکړه، بیا که د خوله ماته کړه دا ذمه وار به موږ نه یو. پښتانه به بېدینه وي، دا خو هسې خلک لګیا وي چې دا د پښتو دویم نوم اسلام دی او د اسلام دویم نوم پښتو ده، او په یو ځای مسلمانان شوي. دروغ وایي. د شاه اسماعیل قاتلان، د سید احمد شهید قاتلان دي نه کم دی خیر کار شوی. دا خو ډېر رستو ساتلی شوي دي غریبانان، بې علمه اجړ ګوار، که پکې څوک نیکان پاتې کېږي هغه له به سر په وخت باندې ټکاو چې څوک پاتې شي. الله شکر ادا کوئ چې الحمدلله حالات بدل شو، اهل علم دی کې پیدا شو، پوهه خلق پیدا شو. ورنه خلکو کوم ځای مخکې پرېښودل، دا وښیه خلقو ته چې چا نظر ولګي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حکم دی چې هغه د اودس وکړي. اودس دا مطلب چاردام دی وکړي، هغه اوبه په دې مریض باندې وندلو، دغه علاج دی. سپېلني جراثیمو دپاره ښي، د هغې نظر سره څه کار نشته. دا کورونا وغیره دی یا نور جرثومي چې پخوا کورونو کې به چې انسانان کمو کمرو کې سملاستل نه کې به څاروي مو که نه، تا ته یاد دي؟ دا د هغې د بدبو دپاره ښه شی دی. مونږ خپله داسې کمرو کې به سملاستو. ایک ډېرې فایدې دي، جراثیم کش دي، اصل کې جراثیم کش دي. حرمل، اسفند، حرمل طبي نوم دی او عام نوم دی د اسفند وی. حی علی الصلاة چې ورسي بني آدم مؤذن ناوریدونکي به وایي لا حول ولا قوة الا بالله. حی علی الفلاح په جواب کې هم دغه وایي. نور بانګ باغ شانتی بس الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. د دې فایده سره دا ډېر لوی غفلت کوي، بالخصوص زنانه. هغې به چې بانګ ووري پسه یې لوپټه نه وي که نه، پسه به لوپټه راوځي، خدای خیر، بس خبره ختمه شوه. بیا به ګپ شروع کړي، نه پوره جواب وکړه. جواب چې وکړي نه پسې درود ووایه، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، دواړه درودونه، اللهم بارک حمید مجید پورې.
او بیا دعا وکړه لاس مه پورته کوه پکې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. بس دغه دعا ده. دې کا نور الفاظ خلق ځان ټومبلي اته لره کې اسکار کې مالګری چال نور زیلتا پیدا کې ځان لولي کې ته دې فائدہ بداشي چې چا داو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت له شفیعا یوم القیامه قیامت پر ورځ به از سفارشیم. تو دا سفارش د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غې د پاره الله موږ له 15 وخت دا مقرره کړي. او موږ د باندې راي کوي چې یو وخت هم ځان د سفارش مستحق کو نه. دې د څه ویل شي ما سیوا ده نه چې دا یا قوم نادان دې پوهه نه دی او یا دا چې کګه خلو دا پسوک سمي پکار دی چې دا پدی نافذ کړی شي. د اقامت جواب هم خلک وی چې ته ورته وایي چې دا څنګه دا سنت دی او دا مستحب دی دا قیاسن وایي. قیاسن نه وایو. دا حدیث دی چې بینا کل اذانین صلات ته هر بانګ او د اقامت په منځ کې 2 رکعات مسترخ او هغه د نه حدیث حضرات څومره چې دی هغې دا استدلال کوي زه نه کوم هغې دا استدلال کوي چې دا اقامت جواب هم سنت دی. نه نور خلک هم کوي اواز هغه نه کوي تا اذان جواب چې کوم دی هغه سنت دی. دومره چې پایې کې هغه دعا کې کومه اضافه ده نه هغه غلطه رخ لکه قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة جواب کې خلک وی اقامها الله ادامها دا دور مختار وغیرہ لیکلی دینا ما بحث کړی اسکار کې دا ثابت نه دی د اسانید کمزوري دي دا مو ہے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وای دا غي جواب کې مسلات خیر من النوم صدقت و بررت بالحق نطقت شامی وغیرہ لیکلی لیکن دا ثابت نه دی. بدک چې کوم دو ثابت دي حي علی الصلاة حي علی الفلاح په جواب کې بس نو څه نه ثابت. احادیث لبا دے کے اعتبار وی تو فقہا و اقوال لنا کدا اسکار دی اسکارو کے توقیف دے توقف یعنی کم ذکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نه لیس به ذکر را ذکر نه ده لہذا دا ذکر نه ده الصلاۃ خیر من النوم په جواب کې وا صدقت و بررت بالحق نطقت نشي ویل. ابن حجر اسقلانی کتاب تلخیص الحبیر ہے کہ په سخت تردید کړی دارنګه اقامه الله و ادامها کې تلخیص الحبیر کې داغه د اسانید نه بحث کړل هغه منکر ثابت کړی دی لیکلی دی ویل پکار کتابونو خلک ګوري نه کنه ینه وسره نه وګوري چا سره کتاب دی سماج کوم نو واغ تلخیص الحبیر چا سره شته بدل لګي نو مې نه ورځي والله کتاب خو دا نوم به هم نه یو ریس شیخ هغه پټه یا دو کتاب وي کان به قدوري وي منیت المصلی وي بداغه کتابونه درسي کتابونه مبسوط وګوره مبسوط کې ودا قسم سيزونه نه فتح القدیر نه پیژني تبیین الحقائق نه پیژني البدائع الصنائع نه پیژني ایسے نه کوس ډېر تیز رواني بس دا ډېر تیز چیزې دی مطلب دا چې دن نه خالی دی سنشته بګي چا کې چې صحیح هغه نو تیزی نه کوي هغه صحیح یخو دماغ سره خبرو کی تا ته دلیل خو به دغه دلیل جنگ جنگ نه کوي اهتمام د مانزه دغه چې کله تعالی بانګ جواب ورکنو کټه می بل فرض نو 2 رکعات نفل وکړه بین کل اذانین صلات اکته زنانه نو پکار راي چې ستا غټلو پټي چې دای کې ستا وخت نخکاری منځ بو کې کته ناری نه نو پکار راي چې ستا لستون خکته فقهای کرام په اخکار لستونو باندې منځ کول مکروه غني ادم حقیقتا دا لاس خط پټ ساته ویخته هم پټ ساته مونږه چې کوم تردید کړل مونږ بار بار ویلي دي هغه داغه غزړې خبره ده چې خلق تاسو علم کې وایي یا بنئ په خوا خلق ویل نارینا د پسر بټوپه لازمی فرض و ادویم دا چاچه بنوا اوسم بای صاحبان شته هغې کوي داسې د چاچه بنوا نه به جومات درب راواغسته سرټ نه به یې ته وګوراسه مونږ د هغې رد کړی اچھا به د شا لمن راواغستل ته به یې غوټه کړه ځان مونږ تردید د هغې کړی دی
اول حدیثو تم دا وایي دا ټول مرتا سرتور کړ دا شیطانی کار دی. دا زه نه یم، دا البانی رحم الله لیکلی دي. هغه وایي دا جایز نه دي. زمونږ اسلاف او رسول الله صلی الله علیه وسلم سرتور ګرځېدو رواج نه و. دا چې کله نه فرانسیسیان انګریزان دا د مسلمانانو ملکونو ته ورغلي نو هغې نه دوه کارونه زده کړي دي، ږیره خریل او سرتور ګرځېدل. دا د مسلمانانو رویه نه وه، دا غیر شرعي رویه ده، دا پرېښودل پکار دي. د زنانا ټول وجود عورت دی، ماسوا د هغې د مخ نه په مونځ کې او ماسوا د هغې د لاسو نه او د ګیټو نه ښکته خپې دا به ښکاري، نور به نه ښکاري. دې ته به ګوتی هم ناچو، ښه غلو به نه کوئ. دا تبلیغیان په دې پوهه کوي دا تاسو بدعت کوئ، غلطه کوي. دا الله رسول چې کوم حد ښودلی ولې هسې وکړت؟ خبره دغه ده بنیادي. دا الله رسول خدا نه دی ویلي چې زنانه به لاس ته دغه اچوي، خلطه اچوي یا به دستانه اچوي. دا زیاتی دی. کم شی دا شریعت د ځانه جوړول شو، دا احتیاط نه دی. دا احتیاط هغه زمانه کې نه شوی دی. هلته خو منافقینو سره مخ صحابه کرام، هغه غریبانان بس هغې خو د لکیر کې فقیر دي، ټول مفتیان دي که نه، مفتو پسې روان دي. اوس سوچ خو کوي ناسه کوو مونږ په جون جولای کې ورته جرابې چولي، دا طریقه نه ده. په مونځ کې دا عورت نه ده. اهتمام دې کوي د مانځو. بیا اهتمام د مانځه کې دا همي چې انسان تعدیل د ارکانو کوي. تعدیل ارکان مطلب دا چې کم مثلا سړی ولاړي نو درېدل څه ته وایي چې ملا یې بوکه راوتې دی نیغ نه دی ولاړ، دی اول ملا نیغه کړي. که په یو خ په ولاړ دی نو دا تعدیل نه دی، که سټی کو کړی دا تعدیل نه دی. دا غلطی ستا ټولو لمونځونو کې شته. دا وباسئ لمونځونو په دواړو خپو ودرېږئ، دومره فاصله وکړئ څومره چې ستا اوږې دي کم سے کم د خپلو اوږو برابر خپلې خپې ارته کړه، نو ستا زور به په دواړو خپو باندې راشي. که ته ډېر کوله ودرېږې ته ته به تکلیف وي، که ډېر جخت ودرېږې د سنت خلاف کوې. فطرت مطابق ودرېږه، د خپلو اوږو برابر خپې کوله وکړه. دا ستا په ودرېدو کې تعدیل شو. ته چې رکوع لځې نو ته سر مخکې لګوې، سر دښکته کړې، بیا روچت شو، پورا رکوع وکړه. او اوس دغه یو لوی مصیبت جوړ شوی دی چې زنانه پوره رکوع نه کوي، بلکې ما ته چا وایي چې مدرسو کې ورته دا ښیي چې ته به سر داسې ساتې او سجده کې هم ورته دا ښودلي چې ته به لاسونه په ځمکه باندې ږدې. یعنې صریح حدیث خلاف کوم. د حدیث سے خلاف ده، اجماع د صحیح حدیث خلاف وي. هغه یا وایي یا نه وایي، ما چې څه وویل داسې ووایه. بعضې څیزونه مناسب نه وي، ښودل هم نه وي پکار، خو سړی مجبوره شي. کم حدیث چې دا سره چې پای کې د زنانه او د نارینه د مونځ فرق ښیي، د هغې راوي څوک دی؟ زه نوم نه اخلم، تاسو وګورئ بیا. او هغه راوي بیا وګورئ په جامع المسانید کې د امام ابو حنیفه چې هغه یو حدیث پیش کړی د رفع الیدین، نو هلته کې لیکلي دي چې دا بانډچي دی، د حدیث موږ نه منو. ټیک څه ویلی شته؟ د هغې بانډچي یو حدیث یو ځای مني، او دا خبره صحیح ده چې صحابي بانډچي هم جړه به درشي. الله دا خلک د خپل مسلک دپاره څه نه کوي. ته ما یې باعث څیزونه موږ وایو نه، کمې کې چې د ښځې او د سړي د مونځ فرق دی، د هغې مرکزي راوي چې کم صحابي دی هغه ته دی په خپل کتاب کې جامع المسانید کې دغه لیکلي. ما سره شته، ما به دې بحث هم لیکلی دی، خو ګور چې ته مناسب موقع راشي چې ډېر اور وانخلي که نه. او ظلم دې زیاتی دی. اوس هم هغه صحابي چې قرات خلف الامام ذکر کوي یا د رفع الیدین کوي، نو دغه وجه ښیي دا حدیث ځکه قابل تسلیم نه دی، او دا بل ځکه قابل تسلیم دی چې دا د دې رایه ده. اوس یو صحابي دی ښه دا را چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو ته فرمایلی دي صلو کما رأیتمونی اصلي، بس تا شان کوئ.
ټیک ده د زنانه حالات جدایي بالفرض د هغې مسله داسې وي چې هغه ماشوم مسله وي بل څه د هغې خپل تکلیف په حالت کې دی کوشش کوي چې تکلیف ورته نه رسي. د مونځ اهتمام پکار دی زنانه ولا زنانه مونځ کې غلی دا حقیقت دی نه کوي مونځ. که څوک کوي بالفرض نه یا خو وړاندې رستو وي که وړاندې رستو نه وي نو بله غلطي کوي. هغه تقریبا د 90% زنانو کې ده هغه دا چې دی روغې رمټ یا هر مونځ په ناستې کوي. تاسو هم خپلو کورونو کې تپوس وکړئ ناروغه رمټئ دا مطلب نه دی. قیام خو فرض دی که نه قیام دی فرض چې بیمار نه ده ودرېدی شي او قیام یې ونه کړ نو مونځ یې وشو نه دی شوی. دا ټول عمر دا هند لګیایي بس دا بیلمازي شوه دا مونځ خو نه کېږي. قیام خو فرض دی سجده فرض ده رکوع فرض ده نو چې کله یو شی فرض دی او دا معذور نه ده د هغې نه او دی وکړه دی خو مونځ نه دی شوی. او دې سیسته متوجه شي او دا تبلیغیان په دې پوهه کوي چې تاسو خو چونکې ډېر یې که نه سپیکر هم ډېر دا هر کور کې دا خبر ورسوه دا مونځ نه کېږي چې دا فرض سیز پرېښوده بغیر د څه عذر نه نو ستا مونځ نه کېږي د سره. اهتمام د مانځه دی دا چې جماعت ته نه ځي خود دغه چل بین چې جماعت ته ځي او عالم ته کیني کار بس وي بس. دلته خو لانجه ده چې جینۍ اسکول ته ځي کالج ته ځي یونیورسټۍ ته ځي ځي که نه ځي یوازې ځي او د کلي هغه سره کې چې غم وشي نو ټولې ښځې ورله ځي که نه ځي ځي ورله خو جماعت ته راتلل ګناه دی. دا سوال دی که د کلي په هغې سره کې یو سړی مړ شه دی زنانه څه چې دا هغه تماشې له ځي تره جدا دی ماما جدا دی ټیک دا خو رشته ده په بل ټبر کې به څوک مړي دی تماشې له ځي دا جایز دی او ګناه کبیره دی. غم له چې ځي یوازې ځي خادی له یوازې ځي لیکن مسجد ته راتلو کې ورته مسله ده خلک به څه وایي دا د خاوندانو کمزوری دی. ښځه څنګه د خاوند اجازت نه بغیر د بل چا غم له ځي دا سړی نه سړی نو ځکه ښځه چې کوم دی د هغه نه خپې وباسي. سړی چې سړی دا په خپل کور ګرفت او تپوس کولی شي ځکه هم خادلی او چې نن به یې تپوس اتلی بس پلار کره کېنه دا بې شمېره ښځې مونږ وینو هېڅ بیا نه دی خوا ښځې روانې دی یو ګوار روانې څه لپاره. قابل افسوس دا دی پښتنو نه پښتو ووته غیرت دی ووت اسلام خو پخوا وته او دا شی دی موت دا غلط دي دا سوزونه دې سختۍ سره دې باندې زور واچوي مه کوئ. دا زنانه که د زنانه سره تعزیت کوي ودې کي خو فقها څه وایي کله بدلل شي دي چې کله مړی اوچت شي نورې زنانه د کور نه لړی شي سړی هم لړی شي لړ شي نو پردی زنانه دې بیا لړ شي او هغې زنانو سره دې تعزیت وکړي. فقه خو دا طریقه لیکلې دا خو نه قرآن مني نه حدیث مني نه فقه مني خپل یو شی دی بس هغه روان دی په مخه باندې غم خادي دي زموږ کوی لګیا یې بس. د دې لپاره قرآن کې جمله ده خسرت دنیا والآخره د دې دغه نقصان دی بس. مونځ چې کله کوو نو رکوع سجده دې ټولو څیزونو کې به د دې اهتمام کوو. مونږ دا کولی شو چې زمونږ تلاوت ته مختصري انا اعطیناک الکوثر دی وایي بالفرض لیکن رکوع او سجده قوما او قیده او جلسه دې کې به اختصار نه دې کې اختصار نشته دې کې تعدیل لازم دی. قیام رکوع قوما سجده جلسه او قیده دې کې تعدیل دی. تعدیل دا مطلب چې دې کې ومنډه نه اختصار نه دی خیر د مونږ کاروالو د مونځ رکعات ته مختصر وي لیکن دې نه بغلا نه کوو هغه شان تراویح به نه کوو کم چې کېږي نن سبا دا نه کېږي دا مونځ د هغې نورې وجې هم شته دی خو بهر کې اهتمام د مانځه به کوو. ویقیمون الصلاة اهتمام کوي د مانځه او دا مونږ چې خپل دا عام شاګردان په یو نو مختصر خبره ورته کوو چې
چې پنج بنا یا ارکان د اسلام پنځه دي. پنج بنا اسلام کلمه طیبه مونځ روزه حج او زکات پنځه دي که نه. په دې پنځو کې حج او زکات خو په غریبانو نشته. څو پاتې شو؟ درې. په کلمه طیبه باندې پیسه نه لګي، وخت هم نه لګي، یو ځل ویلی شوی دا بس کافي ده. پاتې شو دوه. په دې دوو کې یو روژه داسې ده چې پټه ساتلی شي، هېڅ چاته پته نه لګي چې دې سړي روژه ده که کوژه ده. یو داسې عمل چې ښکاره دی او په هغې د انسان د مسلمانۍ پته لګي، هغه صرف او صرف صلات. چې سړی په هغې کې غل شي، دوه ورته الله معاف کړل. او کلمه طیبه هغه پخوا ویلې ده، د روژې هم پته نه لګي، خو چې په مونځ کې غل شي بني آدم. ښځې روژه کې ډېرې تکړی، روژه کې ډېرې تکړی. د روژه ډېره فرضیت کې اهم ده که مونځ اهم دی؟ مونځ اهم دی. مونځ د ورځې 15 ځله فرض ده او روژه په کال کې 13 ورځې فرض ده. کم چې زیات اهم دی نو هغې ته توجه نشته، او کم چې کم اهم دی نو هغې کې د پیغمبر د مخالفت هم خیال نه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د شک دروازې روژه ونیوله د زما مخالفت وکړو، عصیان یې وکړه. دا ټول یو ورځ مخکې ولګیا شوي، 2 ورځې مخکې. بعض علما ورته خیر دی، هغه خیر هغه چا راپاري چې کال سر نیسي. الله بنده یعنی یو بني آدم دی هغه هر 2930 باندې روژه نیسي او د رمضان نه مخکې هم دغه شان 2 ونیولې، ټیک دی بس. خو چې وایي د رمضان نه مخکې 2 ورځې نیسي، د لپاره حرام دي، دی ونه نیسي. نو موږ سره یو مونځ پاتې دی، دې وجې نه مونځ ته څه وایي؟ دا د اسلام شعار دی او د اسلام علامت دی. یو بني آدم چې مونځ پرېږدي نو دی حد د کفر ته داخل شو. په دې کې بیا هغه بحث ته علمي الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاة، منیا کې مې ویلې درته د سړي او د کفر په منځ کې بنیادي څیز هغه مونځ دی. بې لمانځه ته موږ مسلمان نشو ویلی، مونځګزار ته مسلمان وایو. نو سوال دا چې آیا یو مسلمان ته کافر ویلی شو نو مسلماني په څه ښکاره کېږي؟ او په مونځ ښکاره کېږي. مونځ دی کوي نه ورته مسلمان وایي. لنډه خبره ده چې مسلماني ښکاره کېږي په مونځ باندې. سړی زکات ورکوي که نه ورکوي دې نه څوک نه خبرېږي. حج پې فرض دی که نه دی؟ او لړ نو حج یو که کوی نه کو دې نه څوک نه خبرېږي. روژه یې ده که نه ده؟ کلمه طیبه ویلې ده اړه کېده که نه ده؟ دا ټول پټ څیزونه. نو یو عمل چې ښکاره کېږي صرف او صرف مونځ دی. موږ ته استادان د دې لپاره بل مثال راکوي، دا وایي کفر دونه کفر، کفر دونه کفر. دا زمونږ جماعت دی، دې ځای نه والې د دیوال نه هغه درخواته دیواله پورې. خو دې کې ته وګوره دې کې حصې مختص دي. یو پکې محراب دی او منبر دی، دا د امام دپاره مختص دی. بیا وروسته دا صفونه لګېدلي هغه دیواله پورې بار، دا د مقتدیانو د مونځ دپاره دي. خو چې کله هغه ځای کې آبادۍ ختمېږي نو هغه ځای کې باترومونه دي، سړی پکې واړه بول کوي، لوی بول کوي، لامبي پکې. هغه هم جومات دی، یعنی حد د جومات. نو دغه شان کفر هم یو لوی چاردیواري ده. په کې یو کفر خدای چې سړی د الله نه انکار وکړي. یو سړی وایي چې جومات ته ځم، بار ته ځم، جومات کې به وکړم. هغه جومات کې دا ځای نه وي نو دی به کوم ځای کوي؟ او جومات ته چې راشي هغه وایي جومات کې مې پیشاب وکړل. څه مطلب؟ چې محراب کې مې وکړل. دغه شان مونځ هم د الله بندګار. مونځ یو داسې څیز دی اسلام چې کله یو سړي بې لمازي وکړه نو دی د کفر حد ته ور داخل شو. کافر بالله العظیم نه دی، لیکن د الله د یو حکم نه انکار وکړه. او دی وجه نه چې کوم سړی بې لماز دی نو د امام حنیف رحمه الله مذهب دا دی چې دی جیل کې واچوي. او ترکمې چې د وعده نه یې کړی د مونځ د پابندۍ تر هغې به نه پرېږدی، که نه کوي وعده نه دی واجب القتل. د امام حنیف هم مذهب دی. نورې جیل ته نه بوځي، هغې مخې سره برابري. د عرب دومره ښه نه وي چې هغې داسې تکړه دي که چې بس څنګه بانګ ووایي چې هغې سمدستي وربندوي. د هغې قانون دی، دغه قانون دی د هغې. خو پاکستانیان پکې خپلې ګوتې کوي که نه، کله بانګ ویلی شي دې ځان پسې شټر راښکته کړي.
مالی دی خپل مدینه منوره کې ملي دي، مکه معظمه کې ملي دي. چې څنګه بانګ وایي نو خلک ویلر شي پاکستانیان شټر راښکته کوي. نو بچ سړی نه کوي، نه هغه نه دلته کوي نه کعبه کې کوي، چې کوي یې نو هر ځای کوي. دا موږ ډېر خلک ولیده حج له بلل شي حج نه کوي، بلډینګ کې ناست دي صفا مروه ته لاړ نه شي، واپس چې راشي خلک وایي غوی راغی مبارک شه حج دې مبارک شه. مینس کې هغه هېڅ نه دی. بدا دا الله دین دی او د الله توفیق دی. چاله چې ورکړي نو هر ځای ته کار اخلي او چې چاله نه ورکړي نو نه اخلي.